الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة والسلام على أهلها أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم بر محمد و اهل بیت محمد صلوات. ابتدائی مجلس کی بشری مسئلت و خدمت کی عرض کروں کسا کوم انسان مستحب روژه نیولی وی ستلی وی هغه د پاره د اجازه شته د مستحب روژه هغه هر کله وغوړي متوای شي خړای شي بغیر د څه عذر یو ځای د سیاده څه مستحب روژه ته خړای شي ثواب یاد مستحب د عزت وخري هغه کوم ځای د څه مستحب روژه د نیولی دی یو مؤمن دعوت دیر کړلو څه موسا کینا مړې وخره جامو تکا موسا خوراک وکا نو دیږي کې تو ته بیا مستحب ادا د روژه ته وخوري خوړلې کې بیا ثواب زیات دی نیولې کې ثواب نشته د روایتو کې شته دي چې کچېرې دعوت د قبول کو روژه د وخړې و روژه او یا روژو ثواب دتا ملوي کی ډېر کسان د سیاشت دي چې ظاهري دینی دورار نیولې دی څنګه احکام او تار سترګې نغړې روژه وي ته وتوي چې وخره غي چې ناز د روژه خو مخ سارته رسوم کسا حکم منل ډیره مهمه ده دیږي کې ثواب دغه خبره ده چې مؤمن کا دوا دیر کې پکور د روژه وتا وخري اگر چې ظهر نو ورسته ټیم ویلی نه وي 5 بجې ویلی نه وي سوي خوري ثواب زیات شو نه څه ثواب کم شو یو صلوات واستای محمد و علی محمد و علی محمد واجل سورہ نور آیت نمبر 21 تاسو خدمت کې مو تلاوت کړلو پروردگار عالم فرمایش کی څه لولا فضل الله علیکم ورحمته ما زکا منکم من احد کچيري پروردگار تاسو باندې لطف و کرم نوی نو تاسو کې یو کس هم تزکیه نشي کېدای یو کس هم تاسو کې نیک صالح نشي جوړېدای دا پروردگار دې چې تاسو باندې لطف و کرم کوي ولکن الله یزکی من یشاء خدای دې چې تاسو تزکیه کوي والله سمیع علیم پروردگار د عرش باندې آگاه وریدون کې کسه دغه کې پروردگار عالم یو عنوان څنګه ډیر مهم د انسان ژوندۍ کې توفیق الهی ده مطلب پروردگار اشاره کوي چې ځنه کسانو ته توفیق د نیکو اعمالو ملويږي ځنه کسانو ته نه ملويږي توفیق ډیر مهم شه د انسان ژوندۍ کې خدای نه وغوړي خو کرو نیکو کرو توفیق د نوی یاد وساته نیک کار د نه کیږي ضروری نه ده چې کوم کار تنیات وکي واسه پیدا وکي کوم کاس واس کوم کار څه واس د وی ویا کی حدیث د مولای څه ما كل من نوى شيئا قدر عليه ولا كل من قدر على شيء وفق له ډېر د کسان دي چې نیت کوي چې دا کار م کړي وي خو واس نه لري ډیر کسان دی چې یو شی واس لري چې دا وکی خو توفیق نه وته ملويږي چې پریکټیکل هغه وکی کسا ز ساده مثال در کوم تاسو بلیدلی ډیر څه کسان پیسې شته دولت شته حاج نشته پیسې دولت شته زیرتونه نشته پیسې دولت شته خمسي نشته نه څه بادي غني پیږي څه خشاید پیږي څه واجب ده پیږي څه غوړه مډاکه ده خو توفیق وته نه ملويږي ځنه کسانو ته خدای عمر خویر کړي وي سہولات ویر کړي وي زندګي ویر کړي وي فرصت ویر کړي وي مهلت ویر کړي وي خو زندګي کې دی په موجودات نه خکرونه نیک کرونه نه وشي پیږي چې جامع المنځ ثواب دی نشي تلای جمعه المنځ ثواب دی نشي کوای غسل جمعه ثواب لري نماز شب ثواب لري نافله ثواب لري دا ټول شونه پیږي چې دا نیک کرونه دي اما کیږي ته نه صله رحم نه پیږي چې صله رحم یو مهم واجب ده نه ته نه کیږي ځنه کسان متوسل دي خدای وسایل کام ور کړی وي
کېدای شي دولت یې دوره نه وي، پیسه یې دوره نه وي، خو توفیق خدای ډېر ویر کړی دی. هر یو نیک کار دینه پرا دی، هر خیرات کې، هر یو نیک کار کې دی حصہ شته دی. خمس اشتا، زکات اشتا، خیرات اشتا، صدقات اشتا، حج اشتا، زیرتون اشتا. کم عمر کې د څو واره زیرتونه، کم عمر کې د حج، هر یو شی توفیق دوته خدای ویر کړی وي. دا مهم د انسان په کار دی خدای نه توفیق د نوی یاد وساته. بے توفیق انسان د سیده لکه ګاډي بریک فیل څه شوی وي، څه په کومې ویرغلو په کومې لاړالو. تاسو بلیدلی بے توفیق کسان شته دي څه وایي زندگی خدای ویر کړي، وسایل ویر کړي، پیسې ویر کړي، خو بے توفیق دي. بے توفیق د سیدی سردرګم دي خپل زندگی کې، مادي زندگی کې، دنیوي زندگی کې، ظاهري زندگی کې ډوب دي. هر شي نه خپيږي، پیسو ګټل نه خپيږي، جمع کول نه خپيږي، بانک بیلانس نه خپيږي، پراپرټي نه خپيږي. اما چې تا خیرات د پاره نیکو کرو حواله سره انسانيت د پاره کرو د پاره شوق او جذبه نشته ده. اذا پیغمبر بداغه دعا ډیره کوله، الهی لا تکلنی الی نفسی طرفه عین ابدا. خدای ایوی لحظه ایو سکند منټ د پاره ما ځان باندې ونس پرې اتا لطف و کرم و نظر ایما شامل حال وی. ډیره مهمه ده. ایوی خونی کیا دسه کې د شیو دوا وډونه وی، یو ته خدای توفیق ور کړی، بل ته نه ویر کړی. ضروری نه ده ایو پلار زمن دی، یو نیک صالح ده، یو په بل لیاره روان ده. قرظه بن کعب انصاری مشهور صحابی د پیغمبر اکرام وو. پیغمبر نه بعد مولا صحابیت تیر شوه ده. مولا فارس شیراز صوبې کې گورنر را جوړ کړي وو. 51 هجری کې رحلات کړي ده. دوای زمانو یو علی بن قرظه، یو عمر بن قرظه نمیدو. کربلا وکینا مخکی لسمنا ورزنا مخکی عمر بن قرظه مولا سید الشهدا سره ملحق شو، ای مولا کروان کې شامل شولو. علی بن قرظه عمر 7 سال لخر کې ور سره و. داغه څکم مولا سره لخر کې ور سره ده. عمر بن قرظه څو ور عمر 7 نصيحت لپاره ورغلې ده، نصيحت یې ته کړې ده، څه په غلطي رواني. رسول الله المسیح قاتل ته د عملیات تړلې ده. کله چې شهید شي سینې باندې زخمونه وخی، غشي واخلي، مولا یې څه کله جنازه خپل زنګنو باندې کېږدي، ساري خپل زنګنو باندې کېږدي. امام ته یو ټکی وکي، او وفیت یا مولایا، مولا یا ما وفا د سره وکړه کنه مده سوکا. امام ته یې څه امر ته مو سره ډیره غټه وفا کړی ده. ابل ورور علی بن قرظه عمر 7 سال لخر کې وو. امام په خلاف څو ور امام تروغ پیغورونه وته وکسته مو ورور گمراه کړي ده. مولا بوتلی چې تو ورور نه دی گمراه، ته گمراه شوی. دا مهمه ده. توفیق ډیر مهم ده. کسا مولای کائنات یې التوفیق اول نعمه، اول سعاده. توفیق اولی نعمت اندو ده، اولین سعادت و خوشبختی توفیق ده چې انسان ته خدای ور کړی وي. التوفیق من جذبات الرب. مولا دی چې توفیق د خدای کشش ده. چې زړه کې چولی وي و مینه ده و جذبه ده. ځنه کسانو زړه کې چولی ده، ځنه کسانې کوړی کړی دي ځان نه. د جذباو کې نشته، د ولولاو کې نشته، د شوق ور کې نشته، د مینه ور کې نشته. امام حسین مجلسو مینه تاسو کسوي نه کسانو وریا نه ترکش کیږي، دعوت نوي شي بیا وکي کینی، ځنه څه دعوت شي وی رغلی بیا نه ور کې کینی. توفیق ده کنه، چوته ملاو شو چوته نشي ملاو. دا یو برخه ده. انسان سوچ وکي څه کومي حصے کې یم توفیق والا کیم کبھی توفیق خالقو کیم. یو صلوات واسطه محمد و آل محمد بن محمد و آل محمد. حدیث د مولا امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام د مولای ته المؤمن یحتاج الی توفیق من الله. مؤمن درو صفاتو ته محتاج دی. یو د خدای توفیق ور کړی وي نو هغه بیا نیک لارې باندې روانيږي. یو د واعظ من نفسه. مولا دی څه واعظ اندرونی واعظ موجود وي. تنه کسان وی کنه مړوي ضمیر نه مړوي. او مو چې مجلسونه دا ډیر کیږي، متمونه دا ډیر کیږي، نصیحتونه دا ډیر کیږي، بیا ویلې جواب انده حدیث کې موجود دی. ځکه ځنو خلکو نه اثر نه کوي چې ضمیر مړ شوی دی. ختم الله علی قلوبهم بل ران علی قلوبهم. سټمپ لګیدلی ځنه کسانو باندې. زړه چې پرې مړ شي، چې انسان وحشي جوړ شي، چې انسان مکمل
ایمان ختم شي هغه باندې تقریرونه، نصیحتونه، قرآنونه، حدیثونه، پیغمبر، نبی، رسول هیڅ اثر نه کوي ور باندې. او ته به دا ګلامه نه کوه څنګه مجلسونه ویل اثر نه کوي. مولا د خپل هیڅ بیرونی واعظه ضروری ده سواز د توکی خغه نه زیات مهم اندرونی واعظ د خپل ضمیر خود مړ نه وی کنه. ایننا ضمیر د بیدار وی زنداوی څه ته واز او نصیحت قبول کی اثر در باندې وکی. وقبول ممن ينصحه مولا دې څه دریام شي څه ضروری ده هغه د څه خیرخان نصیحت کوونکی وی دته څنګه ته خیر خوې ته نصیحت وکي. په د درې شونه ضروری دی یو توفیق، یو د خپل ضمیر د یو دریام شي د څه چوک د نصیحت کوونکی موجود وي. ځکه حافظ شیرازی یو شعر کې توفیق حواله سدس یی څه غی څه هر گنج سعادت کې خداداد به حافظ از یمن دعای شب و ورد سحر بود. هغه څه حافظ ته څه خدای څوره توفیقات ور کړیو، حافظ ته څه خدای څومره سعادت او خوشبختی او دا ترقی ور کړی و څه حافظ دومره نما جوړ کړلا ایدی وجه دا و شپې دعاوانو و د سبې وردو و مناجاتو نتیجه وا. کس انسان ته توفیق خدای ور کوي حکم از کم څه خپل کمال خو وخی کنه د توفیق اندسې نه ملويږي. زه یو څو اسباب تر ته مختصر اشاره کوم ډیر کم ټایم کې. کسه اسباب متعدد دي، توفیق اسباب ډیر زیات دي. مجلسو کې توفیق ملويږي انسان ته، علم توفیق دیر کوي، جهل توفیق نه دو بسی، صبر توفیق دیر کوي انسان ته. متعدد شونه د انسان ته توفیق ور کوي. یو شاید انسان ته توفیق وی کوي او دستا هغه خه ملګری دی، خه دوست دی، خه کاس د ملګرتیا شي، خه دوست دی شي، خه کاس د ملګری وی او دستا معنوي وی، روحاني وی، علمی ملګری دی وی، څنګه اخرت دار خوفي وی، اهل بیتونه ډریږي، حلال او حرام او خیال ساتي، هغه ته توفیق دیر کوي شي. هغه د ګناه نه ستای شي، بعد محفلونه د ستای شي، خو زه ته د بتلای شي. لذا قرآن کی سورہ فرقان 28 نمبر 1 کې پروردگار عالم چې قیامت ورځ به ډیر کسان فریاد وکي یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. وای وی مانه ویلې پلان کی سکینستان پسې دام نن مداغه جهنم نصیب کی نه کېدو، نن مدا عذابو سرو برو نه کېدم. قیامت کې به ډیر کسان دوستانو نه ملګرو نه فریادونه وکي، حتی چا سکینسته سندلی کې تردری کې دکان کې ګرځېدې وسا ملګری ډیر زیات د سیدی انسان توفیق جوړي به توفیق ادا کوي شي. یو شیدار سبب، یو سبب د توفیق دا د نیت ډیر مهم دی. توفیق یو کوم کس نیت خوي صفا نیت وي، کوم کس کوټا نه وي نیت کې، بد نیت انسان نه وي، کم نیت انسان نه وي، هغه ته خدای توفیق ور کوي. او نیت سره سم پریکټیکل یو بل ته خوخی، یو بل ته باد نه خوخی. څه کوم کس چاته مشکلات جوړي یاد وستا هغه ته خدای توفیق نه ور کوي. او یو مهم شی دا دی یو خوش اخلاقی. خوش اخلاقی انسان ته توفیقات ور کوي، بد اخلاق انسان توفیقات نه سلب کیږي. خصوصا ځنه کسان تاسو بلیدلی یو خوش اخلاقی ډیره مهمه ده، بیا خصوصا خونی کې ډیره مهمه ده. ځنه کسانو نفاق تاسو لیدل د بهر معاشره کې ملګرو سره دوستانو سره محفلو کې غپې شپې خوندي، اماغه انسان خپل خونی کې اسرائیل د منافقات ده، د دروی ده، د دوی چهری دي، د مسلمانې نه ده. لکه څنګه بهر د چهره خاده خوش اخلاق خوش طبیعت ملګری خوندوای شي، خلخانه بچیا اندسه خوشحال ستا دایا یاد وسته مشکلات رو ولی بے توفیق د جوړی، توفیقات نه سلب کړي. آیت الله مرعشی بزرګوار دا واقعیا ذکر کړی دی چې واورځي آیت الله ملکی تبریزی عارف وو استاد وو، هغه څنګه ته یو کس راغلو او ته دې څنګه ته مت کوم عمل خیال وو څ سوره کهف ول آیتونه ول ویلا او دا وک مو خو وکړل مو ته توفیق نشمل او شپې المنځ زه خو صاحب توفیق ایم. هغه دوی وی ګرنګدې کڅ نګدې کو څو خبرې وته وکړلې، هغه غبرای کو لوړ پوسیدو پریشان شو. زیا حیران شون څنګه څو ته ول څورې زی بادر سمېلو شو مغه کاس موتله څه سیده ته ویلی وغه ورې زی نه شوم په تو خطوله څه اثر نرنی وکوغه څه اعمال د تخیل او به هغه بل څه ته وله هیڅ هغه خبره تا وکړ سختي ولر زولم مو نه پښتنو کې سیده ته وله هیڅ موته دی څه خلخانی صدر او یا ټیکا اهل عیال صدر او یا ټیکا بد اخلاقی شدت پسندی فنڈامنٹلسٹ
خوی د خنه ده، خصلت د خونی کی خنه ده، ځکه خدای توفیق نه در کوي. کسا گناهان یاد وساته مختلفی دي، انسان توفیق سلب کوي. ایوریزی گناهان شپې عبادت نه د محروم کوي، گناهان سنگینه رو ولی، گناهان انسان توفیق ختموي کموي. ټول مجتهدی بزرگوار یی څه تاسو ولیدلی ځنه کسان خاص کر جوانان 2 رکعات سبی المز نه کیږي، 2 رکعات ایدی واجه ماغه گناهان دي څوریزی کوي. دا گناه د سیده لکه سنگین دروند بوج وزن لکه غار ور باندې خو نشي پڅیدای. گناه ما کوا پڅیدای شي، گناه د نه کیږي سپکی بیا المنزو ته پڅیږي، تهجد ته پڅیدای شي، بیا نیکو کرو ته زړه د کیږي. یو صلوات وسه محمد و آل محمد باندې صلی علی محمد و آل محمد. کسا توفیق اسبابونه یو سبب دا ده چې انسان تفکر کوي، غور کوي، سوچ کوي، کائناتو کې، ماضی کې، گذشته کې، خاص کر مرګ باندې سوچ کوي. خدای به خپل توفیق ور کوي. حدیث د مولای من تفکر فی آلاء الله وفق له، چونکہ خدای نعمتوں کی، قدرات کی، نیچر کی، ماضی کی، گذشتہ کی سوچ کوي، فکر کوي، تدبر کوي، خدای توفیق ور کوي. دینه بل سوچ نه کوي چې پلارانو م څشوال، نیکونه م څشوال، غور نیکونه څشوال، اخولور څشوال، زورور څشوال، کبرجن څشوال، لبچیان څشوال، لړل دفن شوال، بے خلی شوال، بے زبانه شوال. هغه طاقت نن ختم شوه دی، هغه سور نن ختم شوه دی. مرگ بهترین فرصت د انسان د پاره او کابر مرگ انسان ته خط توفیق ورکي. څکه کله دغه لک سوچ کې لک غور کوي کنه، به د خپل نیکو کرو ته زړه کیږي، بعدو کرونه به خپل په خپل منی کیږي. انسان دنیا خرپوي ورو ورو زنګ نسی زړه. پیغمبر ورځي حدیث کې ولڅ ان القلوب تصدو کما يصدو الحديد. او مسلمانو د زړه ته زنګ لګيږي لکه وسپنې ته زنګ لګيږي. ای وسپنې زنګ سوچ کوي، تنسته کوي. پیغمبر نه پښتنه مشو قیل یا رسول الله وما جلاوها، یا رسول الله ای زړه زنګ کی څه سپکیږي، ای زړه زنګ او صفای طریقه لګرته وخه. پیغمبر ته قرات القرآن و ذکر الموت، قرآن سمینه پیدا کوي، تلاوت کوي، زړه زنګ به ختم شي. او بل مرګ گذشته مزي مرګ لګیو دا وای مرگ ما پویره، کابر ما پویره، دا تور شپا، دا تیر شپا، دا کابر تو تا یخیده، مو تا یخیده، آره و کاستا یخیده. تهران کی یو قبرستان ده بهشت زهرا نمایه ده، لیدلی زای ده. تهران تو استپاته ایسا کم 2 کروڑا بدی ده. ریزی کی 2-300 مڑی کیگی، من طول روڑی انده یو قبرستان کی دفن کیگی. مرد خنایا ایوا ده، غسل خانی نوتی آئی. او څه لاړ شي بهترین دی برات زوی دی ویلی ات د ټایم ایو ټایم باندې څه تک سترګې او تغړای کنه نه 200-300 مړي به تخت باندې چولی وی لمبوي به نو ورنوزي لیدلې زوی خو دی ویلی چې مردگان یو منډه ده څو ورنوزي دلچسپه اندغه ځکه د څه پښتنې ورکی کوي څه چوک ده مثلا ته وی څه مولا ده ذاکر ده بابو ده دکاندار ده زمیندار ده جرنیل ده شوبې پیشې مختلفې. او څه کله پښتنه وکي چینه مړ شوی دی واجه مختلفه چوشتو اکسیډنټ شو، هارت اٹیک شو، هسپتال نه راوړو، خونی کې مړ شو، دا شو نامای مختلفه، پیشای مختلفه، واجه د مرګ مختلفه. خو یو شای ډیر سیم دی. هغه چی شی دی څه کله سیم برابر او کفنو کې جوړ کی تیاری کی یو خیلتا جرنیل نوانی سا غړې والا پوری یو خیلته رو بسی، یو خیلته قبرو کې اندفان کی، یو خیلته خوري پوچی، یو خیلته برابر کی. الله خیر سالو انده بهترین عبرت د انسان د پاره، توفیق د انسان د پاره. څه چې د وړي چې د دې نه جوړوي کم از کم څه جوړیږي وړای شي غنده د انسان نیک کردار وي، نیک عمل وي، بهترین انسان وي. نو دا انسان د پاره بهترین سرمایه انداد قربان مشم سه انسان ځان سره یوسی. قرآن ویلی ایت بار بار سوره رحمان کی فبأي آلاء ربكما تكذبان. انسانا تبا د خدای کوم یو نعمت په ویروي، تبا د خدای کوم یو شي نه مخړوي. ای خدای نعمتونه قدرت نه لک سوچ کوا، خصوصا د شی باندې انسان انجام انداده. مولای کائنات سی
حدیث د مولا سره رحم الله عبدا من عین فی عین و الی عین. مولا دی سر خدای رحم کوي یک بنده باندې چې دغه درو سوالو جواب سي ټوله زندگی ساروي. کوم زینه راغلیم چانه مبدا ابتدا بنیاد مچی شه ده اصل مچی شه ده. فی عین چی ترغلیم چی شي ترغلیم ذمہ داری مچی دی و الی عین چی تروان یا مقصد مچی ده انجام مچی ده. دغ بنده باندې خدای رحم کوي چې دغه درو سوال او جواب پسې ساروي. ډیره مهمه ده انسان لپاره. هارون رشید واورېږي بغداد نه بهر راووتو بهلول ولیدلو. بهلول سبي کیسې کولې، بهلول واز او نصیحت به اوریدلو، بیا به وته فریاد بیا کولو، جوړېدو با کله کله وته ټیم سبي ډیر فریاد وته وکړو، خو بیا به مغا ډول بیا به مغا کو کې رخصتو. ایمو خلکو ډیر انداشه حالات وي. وای وری سارا و خوري ویا منی څه د هډېر زبردستی خبرې دي، خو بیا څه ورسیږي عمل نشتا. جړویا پوکی جړویا پوکی ډیرو کسانو جړوانی هارون رشید ولا جړوانی دي. مجلس کې جړا څه مجلس نه لوړ شي بیا واده کې ګناه کوي، خوشاله موکاوي بیا ګناه کوي. کسا ایڅ هارون د تیڅ بهلول چې کله شهر نه بهر وکسي او تیڅ یو نصیحت رته وکا. بهلول سترګې وغړې یو طرف ته قبرستان جوړ شوی آباد وی، بل طرف ته سابقه بدشیانو ویران محلونه وی امارتونه وی. صرف اندې کې وای اشاره او تو کې لاس صوتي څه هذه قبورهم هذه قصورهم. هارون څه نصیحتونه بواوري انده بهترین نصیحت ده. هغه محلونه دی ویران شوی دي دای قبرونه دی آباد شي، دا بهترین نصیحت ده کنه. قبر تستر کې غړاو قبرستان کسا پلار نک قبرو ته څا بدشیانو قبرونه کسا محلونه کسا دینه عبرت خلا کنه. وشه انسان خپل انجام نه لک سوچ کوي، به انسان ته خپل په خپل توفیق ملويږي. قربان مشم یو شوی ته توفیق درکې هغه آداب ده. کوم انسان کې آداب ورکی وی کنه هغه ته خدای توفیق ورکړي. آداب د مشر کشر، آداب د والدینو، آداب د استاد، آداب د عالم دین، آداب د او اهل بیتو. چونکه دا آداب ورکی وی کنه خدای هغه ته توفیق ورکړي. تاسو بلدلی مؤدب کسان خدای توفیق ته ملويږي. او انسان کې څه آداب ورکی وی، انسانیت ورکی وی، سلام ازداوی، کلام ازداوی، انسانیت ورکی وی، احترام ورکی وی. تاسو یو مثال وکړئ کربلا کې حضرت حر بزرګوار د ادب مثال له عزادارو. حر طویل د درجه ملو شولا. حر ویلی حر څه خدا نه خواسته لعنت الله کېدای شو، حرنا رحمت الله علیه السلام وګرځیدلو. مغ ادب واجه وازدارو. څکله د مولا ذوالجنا جلاب ونیوللو بیبیان وتر سوالی ایس مولا یو ټکی وته وکړلو سکلت کا امک یا حر حر مور د پمتام کینا. ایس کله مولا حسین تسترګي وغړولې ساری ټیټ کړلې وا جمله یو وکړلو تی د مولا زهرا غونته کی عظیمه مور د کني جواب مدیر کړي وو.